دا خبره بیان شوه که نه چې امر کې تکرار نشته. اوس مخته دې متعلق خبره ښایي که نه څه د صیغه امر څه د دې کې تکرار نشته که نه. ولې؟ لأن صیغة الامر مختصره. ته څه کله چې ته ای درب دې معنی دی که نه چې اطلب منک الضرب ښه که نه من طلب الفعل المصدر. ته څه کله چې ته یې دا کور وکړه که نه نربۍ کې د کله ته ته دا امر شو که نه د امر شي نه راوتلی مصدر نه راوتلی نو ته په مصدر سره شی ونه طلب کوې که نه. اقتل منه اطلب منک القتل کسې مصدر د ونه وغوښتلو مصدر کې تکرار نشو چې د کوم شی ونه راوتلی دې به کوم ځای نه تکرار شي. پلار یې داسې نه د باچا به کوم ځای نه داسې شي کسې الذي هو فرد مصدر په خپله باندې یو فرد ده. فرد یا حقیقي یا حکمي که نه کې تکرار نه وي. ای انما لا يتزي الامر تکرار لانه مختصر من طلب الفعل من مصدر. فقوله کله چې کله چاته اضرب دې ما څه معنی ده مختصر من اطلب منک الضرب دا معنی ده که نه غواړم. وقوله کله چې ته سوال دې معنی مختصر من اطلب منک الصلاه منځ ته غواړم. وقوله کله چې ته سوال لیکي څه معنی شو مختصر من افعلی فعل الطلاق طلاق ولا کارو کا ځان د طلاق واچو. والمصدر المختصر منه فرد لا يحتمل العدد. مصدر څه ده دې کې خپله باندې د تکرار احتمال نشي چې کوم شی دینه تر وباسي هغه کې څه احتمال شي. وکیف یحتمله ها نه هغه کې به څه احتمالي. خو اوس دلته کې ګوره عرض کې چې ته کله یو لفظ وایي هغه کې د توحد ولا معنا وي که نه وي که نه ورکي نو دې کې به د توحد ولا معنا ورکي ویل نه ګڼي وایي وا معنا ورکي ویل تکرار وباسي. ومعنى التوحد مرعي في الفاظ الوحدان فالفعل المختصر منه اولا. نو کوم فعل دین وروتل شو د مختصر د ناغه اولا په دی اولا د یاغه د پر د اولا د سن لا يحتمل العدد بهذا القدر تم الدليل على الاصل الكلي. ثم قوله بمقتضى خبرك وذلك بالفرديه والجنسيه. ادمه کی کوم طلاق ملک څه غرض الله خو فردیت دی واجنه کنه فرد حقيقي حکمي. والمثنى بمعزل عنهما او د تسنیه څه د عدد محض د جنسیت او د فردیت معنی نه زون تشاده بمعزل منه جدا ده فی معزل یا بنی یرکب معنا. صحیح ده معزل وزلت نشین شتل شي زون ته ازل سړی ډیر ازل شوی نن سبا. بیان للمثال المختص اعني قوله طلقي نفسك لان الطلاق هو الذي يتصف بالجنسيه والفرد الحكمي. طلاق جنسي فرد حکمي معنی خستل شي کنه ما ومعزليه المثنى وتثنيه ولا معنی ورګنه شخصل. وما سواه فلا يعلم فيها الفرد الحكمي الا في اخر العمر. او د نور شانه کې خود فرد حکمي ولا معنا په کلم له اخیری عمر کې پاته لګي. سوال منځ وکا سپر یاري سور المنزونه دی مراد سوال ته توي شي منځونه وکا یو منځ خاصه فرد حقيقي شو کنه. د نور المنزونه کله وته فرد حکمي نه یل شي نه خو دیر له سوال منځونه وکړل وته ویلی وته فرد حکمي نه دا خو نه مولمیږي. فرد حکمي شه د تسنیه خو نه ودلی دا کنه. فرد حکمي خو اخیری عمر کې لګيږي څنګه مړ شو ټاک پریواتو سړای اوس فرد حکمي معلوم شو فرد حقيقي ول منځو کنه. فرد حکمي شو د اخیری المنځ د ټول رجامه کا بس وګوره مو خو د شي تعداد معنا نه خلو سیده ان دې ځکه هم دې خبرې باندې سړای ځون کوی کې د فرد حکمي څه ده په د نور شونه کې څه د اخیری عمر کې معلومیږي. مزاقات ورکا زکات ور کو فرد حقيقي شو کنه. د نور زکاتونه تیر کې د خو تکرار دی وجنه د خو وخت کنه سا حوالانه خول د چلو حوالانه خول سره نه معنی فرد حکمي معنا سره معنی فرد حکمي معنا د زکاتونه ورکوار کولې ښه سکله مرشي دا به د اخیری د فرد حکمي شي لکه تعالی کې اخیری شي شه د درې تعالی کې درونه زیات خو نشته کنه. المنځ کې اخیری المنځ شه ده کله مرشي بس د اخیری شور کې تعداد معلوم شو. وخامل چلو د خبره حکمانه نه معنی کنه بلی بندا کوی کو ما تکرر من العبادات د سمره عبادت شي تکرار سره دی کنه په بی اسبابها د خو اسباب دی وجنه په کې تکرار رسی کنه لا بالاوامر امر دی وجه نه دخه. جواب السؤال يرد على یو سوال ولا جواب دغه شته وهو ان الامر اذا لم يقتضي التكرار ولم يحتمله. کله چې امر کې تکرار نشته احتمال نشته په بي اي وجه تتكرر العبادات مده عبادت کې ویل تکرار د خيوري منځوا کې ختم شاقي مصالحه د خدای پاک ویل دي زنه پر کې خو ذکر وتلی فکر ډیفري شکه یغه سیوري المنځوا کله په کې اقیم مصالحه المنځ خو امر کې تکرار کومه د ورکه ویل مونږ بار بار المنځونه وز وسره جواب وکي اصول دې کده نه یلی ورکه دا خبره دې اختیار کړی ځکه سمته کله چوک وای سره وبروړ یوري وبروړ دوه ورې نه غوړي چوک نه کنه دویم زری غوړي هغه پر په کور د زګوي قرآن کې خطبه ورنه لساقي مصالحه کا ډیر ورې اقیم مصالحه قرآن کې غلي دی علاقه دا خو
تکرار د پر نه رغلی کنه دا خو دې پر غلی لکه اهمیت شو ته خایوي خبريان سلمون سپری نګدای اکل کله شو ته سوای نن لوړ شکانه خپل کې زینه روپۍ خو مخروخله بیا د تل نن لوړ شخه په کې زینه روپۍ روخله پاتې د نن شي ټیک ته د مغه ماخه غو فلور ټیک شو وشو کنه درې ور ویلو یم بیګاډ لمه خرافه یاره د ناړ وکاله پیټ کی بیا لګې د یاره د ناړ وکاله پیټ کی ټیک تا کنه کله پیټ کی یم سړی بس یاختای پر یک د فارم سړای نه غو انده خبره کی ورکه شو ته یو روایت کا صدا چې د غاویر د جنریټر کنه کوم مستری سی یره دا شهر ته جوړ کړه په لکی ناټ کې خرابای د خورزي کې بس ټیک ته واشه 100 روپے خالد 300 ټیک بیا وته رغلره دا برته جوړ کې ښا بیا وته ارسته سي بار ته غصه بنشي غصه کی کنه فزول غني خبره بار چشته تکرار کوي خکله کله ملګری د سی بار ورته یا غدي د پارس وریوت شغنه پویرنه ته کډیار ل جنریټر توله منی اختانه شي کې د شی بل بنی اختا شي ویریږي کنه دي ته پاره ته یې مو ولا مخ کی کا یې مو له جنریټر جوړ کا منه دا سي مو ولا مخ کی کا ویر د نش د دې د پاره کیږي نو د زنه فکرونه د پرکو چال جوړ کړي سو ګور لا په خو یې لسه پلانګه غرو کا یوزري مو کړه ژوند کې نور نشته بس عبادت متویل یې بار بار منځونه کوم نه کو وګوره خبره والا صحیح د ظاهره بنه خمو به تاسو ګور ډیر خچال شروع کړه ده مثل الصلاه والصيام غیر ذلك فيقول موتي كان دا جواب تي مجيب ان ما تكرر من العبادات ليس بالاوامر دا اوامر دی واجب بل بالاسباب اسباب د اعلی په کې سمون زوک قران کې خوشتا کنه مسبخین المنزوک سبوی او کمزدګار او یلی کنه پنځل منځونه شته ثابت دي خدا اسباب شتو کنه بار بار مسبخین رسید بیا بار بار دا کوي اکل اکل کتولې دلی څه کله در داس سړی دي سترسي به مفت کې بیا ګوډی کې دی معنا ده یو رخ نشو کنه بیا سرسي بیا دې ځبنه تیریږي کسي تو ته سبب واخر دی ول راتل دي ته شه دي سبب دي تو ول وړل امر پر کول شولو لأن تکرار سبب يدل على تکرار المسبب تکرار سبب په تکرار د مسبب باندې دلالت کوي قاعده شو ده فايانا وجد الوقت وجب الصلاه چرته چې وخت یلته منځخه او متى رمضان يجب الصيام چې کله رمضان راځي به روزنیس ومهما قدر على ملك المال چې کله وسره مال وی کنه نصاب مالی نمی وجبت الزکات ولهذا لم يجب الحج في العمر الا مره زکه خدا حج عمر کیږي والی لان البيت واخذ بيت الله یکیو ده کنه ډیر خونه دي کنه تکرار پکې راځي چې ارشکال نه جوړیږي نه روزي چرته نه وی کنه سکله پکې یوزل شاش واخد لا تکرار پې ځکه حج یوزل شو ګورم غیر کړل اخر کې خلای قالو دا خبره مو د سګونه کې ان الوقت سبب لنفس الوجوب صدا وقت خو نفس وجود پر سبب والامر انما هو سبب لوجوب لدای د وجوب ادا لپاره شو فكيف يكون سبب مغنيا عن الامر نه دا سبب څنګه دي امر نه مغني شته به نیاز کړلی لان نقول من قوتي چې ان عند وجود كل سبب يتكرر الامر تقديرا من جانب الله تعالى شکل سبب رسی به امر رسی الله طرف نه لا فکل يقيم الصلاه خو شکل ارمز ټیم رسی به مغه ټیم کې ته بیا کته تو ویل شي يقيم الصلاه کنه سیده فكأن تكرار العبادات بتكرر الاوامر المتجدده حكما لکه د تکرار په عبادت کې راغله د دی واجنه کنه لکه تو ته ار ټیم کې نو امر کېږي حکمان یعنی تقدیرن حقیقتا خو نه ده کنه حقیقتا هیڅ لیل شي دي ته بار بار دې سیر دا بار بار موتیل شي وعند الشافعي رحمه الله محتمل التکرار امام شافعي سے پنځ خود تکرار او احتمال لري کنه نه دای چې تملک وانت تلک نفس سنتين د خزه دوه طلاق ځان تر کول شي دوه خو نه شور کول موږ مازاو کې کنه اذا نو الزوج کله خد سړی نیت کړي بیان لخلاف الشافعي في اصل كلي على وجه يتضمن الخلاف في المساله المذكوره تري مساله کې اختلاف ده يعني ان عنده لما احتمل كل امر التكرار سواء كان امر الشارع او غيره تملك المراه في قوله طلقي نفسك ان تطلق نفسها سنتين اذا نو الزوج ذلك سيدا ولم ينوي کنيت نه کړه او نو واخده فلهان تطلق نفسه واخده کنيت نه کړه کړي به ته یو غرزي کدو کړي به دوا ثم ورد المصنف رحمه بالتقريب بيان الامر بيان اسم الفاعل به مصنف سیب شو کو امر پس اسم فاعل ولا خبر راوړل اشتراکی ما د دې لپاره راوړ اسم فاعل خبره کنه صدا اسم فاعل او امر دواړه شرک دي په عدم احتمال تکرار چې دواړه کې شنوي تکرار نه ښه ځکه دې پسې دا اسم فاعل ولا بیان هم راوړل صحیح شو